ومن یشاقق الرسول او هغه څوک چې مخالفت وکي د رسول من بعد رست ما د هغه سنه تبینا چې واضح شو له دته الهدى هدایت د حق واضح شو. دا آیات دغه تخویف ته په مخالفت رسول او د اجماع د امت. ان څوک چې د الله د رسول مخالفت وکي او د عام مسلمانانو یعنی د مسلمانانو چې په کوم څه باندې اجماع ده ټول مسلمانان په یو کار باندې متفق دي دغه خلاف سو کار کوي نو دغه سزا په دې آیات مبارک کې ذکر ده او دا دوه سيزونو باندې الله پاک جرم عظیم او د جهنم د داخله دو سبب ذکر کړی. یو مخالفت رسول د نبی عليه السلام مخالفت او دویم د اجماع د امت. نو څنګه چې د قران او د سنت په بیان شو احکامات باندې عمل کول واجب دي څنګه چې د قران او د سنت په بیان شوی احکامات باندې عمل کول واجب دي د کشان دي په اجماع د امت باندې عمل کول واجب دي. سلور سيزونو نه کوم نه مسله واضحه کیږي. لومبه چې کوم نه قران دی کتاب الله د الله په کتاب کې به یو مسله ګوري کو پای کې صراحتن د حکم او د مسله مذکور نه وي پکې نو بیا سنت رسول د نبی عليه السلام سنت په ګوري یعنی حدیث د نبی عليه السلام کو باغی کې نه وي نو بیا اجماع د امت صحابه او تابعین او تبع تابعین هغه په یو خبره باندې اتفاق کړي. اکثر علما په یو خبره باندې اتفاق کړي د اجماع د امت ویل شي په دې کې به ګوري او کو دغه نه بیا قیاس د سلور اصول د شریعت د سلور اصولونو مته چې کوم نه مسله راوکاږي نو به کتاب الله قران بیا سنت رسول حدیث بیا اجماع د امت او سلورم قیاس د دین او مسله د سلور اصول د شریعت د دین او مسله راو باسي. نو څنګه چې د قران او د سنت نه بیان شوی احکامات باندې عمل کول واجب دي د کشانته په اجماع د امت باندې عمل کول واجب دي. څنګه چې د قران او د سنت مخالفت کوونکی ګناګار دي د کشانته د اجماع د امت مخالفت کوونکی دا ګناګار اجماع د امت تراو باندې اجماع د امت اجماع د امت اوس خلک را پاسې دي لغوي تراوی نشته دي یا دا نفل دي یا دا چې کوم دي سنت نه دي نو دي د امت د اجماع د امت خلاف روان دي او څوک چې د اجماع د امت خلاف زی نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي يد الله على الجماعه من شد في النار. نبی عليه السلام فرمایي چې د الله لاس په جماعت باندې جماعت په ډلې باندې د الله لاس وي او څوک منشد ده څوک چې جدا شو نو شوز د جدا کړي شو په نار دی به جهنم ته ځي. چې کوم سړی د ډلې نه جدا شو د مسلمانانو دی به جهنم ته ځي. موږ تاسو ګورو کومه ګډه او کومه بيزه چې د کندک نه جدا شي نو دا بیا شر مخماتي او چې کومه بيزه دا کندک سره رواني نو دا محفوظ وي. نو کوم سړی چې د مسلمانانو د جماعت سره روان وي دی به الله محفوظ ساتي او کوم سړی چې د مسلمانانو د جماعت نه جدا شو نو دا سړی دی به گمراه کیږي. مسلمانان سور له سوکاله چې کوم دین تر اوسه پورې روان دي دا بیا دی غلط ثابتي او خپل رائے او خپل چې کوم دی اجتهاد د صحیح ثابتي. نو صحابه هم په غلط علی اعوذ بالله تابعین او تبع تابعین او سور له سوب کاله تر اوسه پورې د دین دا چې کوم دی په تواتر سره روان دي نو دا یو سړی غلط ثابتي او یو سړی یوازې ولاړ دا مسله د څه ده خلک هغه پورې ملاست کوي دا سی مولاد دي سی خبره دي ناشنا خبره. نو الله فرمای ومن یشاقق الرسول او سوق چې مخالفت وکي د رسول من بعد رست ما ده هغه سنه تبینا چې واضح شو له دته الهدى هدایت حق خبره دته واضح شولا او دته چې کوم دی دا هدایت واضح شو ويتبع او دی روان شي غیر سبیل المؤمنین د مؤمنانو د لار نه علاوه په بل لار باندې د ټولو مؤمنانو د لار نه علاوه په بل لار باندې یا ويتبع او دی تابعدار شي دی روان شي غیر سبیل المؤمنین په خلاف د لار د ټولو مؤمنانو په خلاف د لار یعنی د ټولو مؤمنانو د لار نه دی خلاف په بل لار باندې روان شي
نو الله ورپسې فرمایي نولیه نو مونږ به واړو دلره الله یې مونږ به واړو دلره ما هغې طرف ته تولا چې دی ورته اړېدلې دي د دې ځای کې د دې سوال جواب هم وشو چې بعضې خلک دا خبره کوي چې زه په ناحقه یم نو الله ما تباه کوي ولې نه چې زه په ناحقه یم نو ما الله تباه کوي ولې نه نو دا خبره ځان سره یاد ساته چې دنیا دا دارالامتحان ده دا دارالابتلا ده دا د امتحان ځای دی دا دنیا نو د امتحان په ایگزامینیشن حال کې څوک ریزلټ نه اوټ کوي یو سړی پیپر ته ناست دی او استاد راغی هغه ورته وایي چې دا سوال دی غلط کړی دی دا صحیح کړی دا ورته څوک نه وایي بلکې دوه درې میاشتې پس بیا چې کوم دی ریزلټ اوټ کېږي او دلته د خپله نتیجه مخې ته راځي چې ما دا شی غلط کړی دی زه پاس شوی یم زه فیل شوی یم ما نمبرې ښه اخیستې دي ما نمبرې کمې اخیستې دي دا وروستو راځي نو دنیا دارالامتحان دی دلته الله چاته څه نه وایي کو الله مثال به سړی کافر کېده الله ډایرکټ مړ کولی یو سړی چې کوم دی بېلارې کېده الله ډایرکټ مړ کولی نو بیا خو دنیا دارالامتحان نه پیدا کېدله بیا خو څوک هم کافر نه دا خو الله پټ ساتلی دي دا دارالامتحان دی نتیجه او ریزلټ د قیامت کې اوټ کېږي خو دلته سره الله فرمایل نو دا جاهلانه سوال خلک کوي چې الله مونږ ته ولې څه نه وي نو الله درله مهلت درکړی دی دا دارالامتحان دی د ایگزامینیشن حال دی په دې کې الله پاک شاته څه نه وي وروستو چې کله نتیجه اوټ شي پته به بیا لګي آخرت کې نو الله فرمایي ويتبع چې دی روان شي غیر سبیل المؤمنین په خلاف د لار د ټولو مؤمنانو یعنی د عام مؤمنانو د لار نه دی علاوه بل یو لار اختیار کی په غیر روان شي د دلالت په لار باندې روان شي نو الله څه فرمایي نولیه نو مونږ به واړو دلره ما هغې لار طرف ته تولا چې دی ورته ګرځېدلی دی تاسو ته ما یو خبره کړې وه چې کوم سړی په خپل اختیار سره ګمراهۍ طرف ته کفر طرف ته شرک طرف ته یو قدم په خپله باندې اوچت کړي نو دویم قدم ورله بیا الله اوچتي یوه ګناه بله ګناه راکاږي چې کوم سړی یوه ګناه وکړي دی د هغې توبه ونه باسي نو دغه ګناه نه فرصت په ده باندې راځي دی بیا بله ګناه خامخا کوي دی بیا خامخا ګمراهۍ طرف ته ځي نو الله فرمایي نولیه چې کوم سړی سره د دې وجه نه چې د هدایت ښکاره شو ښه لاره ورته ښکاره شوه د هغې باوجود دی په بله لار باندې روان شو چې کومه لار د مسلمانانو نه خلاف لار و دی په هغه لار باندې روان شو نو نولیه نو الله وایي مونږ به یې واړو مونږ به دا سړی واړو ما هغه لار طرف ته تولا چې دی ورته په خپله ګرځېدل دي نو هغه طرف ته الله پاک واړو ونسلیه او مونږ به داخل کو دلره جهنم ته وساعت مسویرا او دا جهنم ډیر بد زیدی مسویرا د ورتللو نو دا آیات دا په اجماع په حجت باندې دلیل دی د اجماع په حجت باندې دا آیت دلیل دی امام شافعی رحمه الله نه یو کس تپوس کو چې په قران مجید کې په اجماع باندې دلیل شته دی مونږ وایو اصول د شریعت څلور دي قران دی کتاب الله سنت رسول حدیث دی او اجماع د امت ته او قیاس دی نو په دې اجماع د امت باندې امام شافعی رحمه الله نه خلق چې تاسو کو چې په دې اجماع د امت باندې د قران مجید نه دلیل شته دی نو خاموش شو او درې ورځې او درې شپې امام شافعی رحمه الله د قران مجید تلاوت کو درې ختمونه به سحر کول او درې ختمونه به ماخام کول درې ورځې متواتر به درې ختمونه د شپې او درې دروازې دا غینه ورستو چې کله دې آیات تر ورسېدو ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونسله جهنم وساءت مصيرا دا آیات ذهن کې راغی چې دا په اجماع د امت باندې دلیل دی او بیا دا راځي دا آیات د ټول علماء مخه ته وی ورته وی چې دا آیات په اجماع د امت په حجت اجماع د امت باندې دا دلیل دی ټول علماء په اقرار کوي چې بالکل دا په اجماع د امت باندې دلیل دی هغه کس ته وی چې بالکل په قران مجید کې په اجماع د امت باندې دلیل شته دی او دا آیات ورته پیښ نو اجماع د امت چې د دینه کوم مسله واضحه وي هغه دینه کوم مسله ثابت وي نو په دې باندې څنګه چې په قران او سنت نه کوم مسله ثابت وي په هغه باندې عمل کول واجب دي د کشن په اجماع د امت باندې عمل کول لږ کم دی واجب دي د دې وجه نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې الله رب العزت زما د امت مبارک زمانه ما سره درې وادي کړی دي نبی عليه السلام فرمایي چې الله رب العزت زما د امت مبارک زما سره درې وادي کړی دي لومبنه وعده دادا
چې الله پاک ما سره دا وعده کړی چې زبستا ټول امت په یو ځای باندې پکات سره نه هلاکوم ټول امت بزستا پکات سره نه هلاکوم ټول په یو ځای نه مړ کوم دویمه وعده نبی علیه السلام چې ما سره الله دا کړی دا چې زبردست دشمن ستا په دې امت باندې نه مسلط کوم چې ستا د امت ټول په یو ځای باندې ختم کی دا وعده نبی علیه السلام سره الله کړی دا او درېمه وعده سره الله پاک دا کړی دا چې الله پاک جل جلاله بستا امت په گمراهۍ باندې ټول نه جمع کی لا تجتمع امتي على الضلاله د نبی علیه السلام امت دا په گمراهۍ باندې نه جمع کیږي نو اسلاف لار د مشرانو لار د مشرانو کتابونه دا باندې پرېږدي د مشرانو لار باندې پرېږدي اوس کو په امت کې یو کس راپاسي او د ټول امت نه خلاف یو مسله کوي نو هغه پسې بنوزو چا پسې بزو جمهور پسې بزو چې کوم علما دي کم چې کم دي د 1400 کال نه هغه دین تر اوسه پورې روان دي د محفوظ ساتل دي په هغه لار باندې بزو په جدا لار باندې بنوزو او څوک چې په جدا لار باندې لاړو نو هغه باندې الله پاک د جهنم او د عذاب عظیم وعده کړی چې دی له عذاب عظیم ورکولي